سلامونه ملګرو. مریم نواز اخر د ارشد ندیم کور ته ورغلې ده او دوه ډېر غټ انعامات ورکړي دي. د سره هم په دې ویډیو کې ډسکس کوم. خو مریم نواز د ارشد ندیم کور ته ورتلو نه پس مسلم لیگ نون والا په پی ټی آی باندې هم تنقیدونه شروع کړي دي چې مریم نواز خو ارشد ندیم ته ورغه، انعامات ولا هم ورکل کور ته ورغه. پی ټی آی تر اوسه پورې ولې ارشد ندیم ته نه ده ورغړې، ولې ولا انعامات نه دي ورکړي. په کې پی کې حکومت تر اوسه پورې ولې ارشد ندیم ته اعلان نه دی کړی، د انعام اعلان نه دی کړی. په دې باندې هم تفصیلا خبره کو، ځکه تر اوسه پورې پنجاب حکومت هم ارشد ندیم ته خپل انعام دغه د ور رسول مریم نواز خپل ورغلی و. سند حکومت ولا هم 5 کروڑ روپو انعام اعلان کړو چې ورکړي دي، لا نه دي ورکړي، دا غي لا پته نه لګي. خو مریم نواز حکومت ارشد ندیم د لپاره 10 کروڑ روپو انعام اعلان کړو چې هغه 10 کروڑ روپۍ چیک چې کوم دی پرون مریم نواز ورکړی دی او ورسره هونډا سیویک گاډي هم ورکړل چې د گاډي نمبر پلیټ او چابي تاسو لپاره تصویر کې ښکاری. نمبر پلیټ انټرېسټینګ نمبر په لیکل 92.70 में کم اترو چې د جیولن باندې کړي و په اولمپکس گیمز کې، نو هغه کې د 92.70 में ترو کړي و چې هغه نمبر باندې دله مطلب د گاډي نمبر پلیټ هم ایشو شو د پنجاب د گورنمنت د طرفه. ګوروس په سیاست چمکاوي یا په قسم کوي. خو بل طرف لا چې کم مسلم لیگ نون حکومت چې کم دی په پی ټی آی باندې اوس الزامات لګي چې پی ټی آی تر اوسه پورې ولې ارشد ندیم ته نه د ورغلی یا ولې ورله اعلان نه دی کړی. په هغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو د کې پی کې گورنمنت چې کم یاد کړي. په هغه باندې هم تفصیلا خبره ځکه کو چې د سوات یو الک یو دور وځي مخکې هم سم میډلز ګټلې دي، نو ولې د سوات الک ته د پنجاب د حکومت د طرف اعلان ولې نه کیږي؟ مریم نواز هغه ته ولې اعلان نه کوي؟ چونکه حکومت په ملک په وفاق کې دغه حکومت ته منم په کې پی کې د پی ټی آی حکومت ته، خو وفاق حکومت د طرف ولې د کې پی کې کسانو ته اعلانات نه کیږي؟ دا هم د سوچ خبره ده. بل طرف ته هم دغه مسلم لیگ نون په پی ټی آی باندې او د کې پی کې په حکومت باندې الزام په دې وجه لګی چې په کې پی کې د پی ټی آی حکومت ته چې پی ټی آی ولې ارشد ندیم ته اعلانات نه دي کړي، پی ټی آی ولې ارشد ندیم سره ملو شوی نه ده، یا پی ټی آی ولې ارشد ندیم ته انعام نه دی ورکړی. چونکه په کار وا چې د پی ټی آی کم پنجاب رهنما دی له پکارو چې د مریم نواز نه مخکې دی ورغلی او ارشد ندیم سره ورغلی او ملاقات ور سره کړو، هغه سره ناس ته پاس اعلان کولو یا نه کولو، پیسې ورکول نه ورکول، ځکه دی له خو اوس کچره پی ټی آی اعلان کوي نو لک نیم روپۍ خو اعلان کوي کول نشي، ځکه دومره غټه پارټي او په لک نیم روپۍ باندې اعلان مطلب نشي کولی. خامخا اعلان ولا کوي په کروڑ کې به کوي، په لکونو کې کول نشي. او زما خیال پی ټی آی سره کړل دومره فنډینګ نشته چې ولا په کروڑونو روپو اعلان وکي. او بل دا فیصله چې کم دی عمران خان په خپل کوي کچره عمران خان د جیل نه بهر وې حکومت وی هم نه، نو کې دی شي ارشد ندیم سره ملاقات ته ورغلو. خو مریم نواز چې پرونه راسي کم کارنامه زر انجام کړي 10 کروڑ روپو چې کی ور کړي دی ارشد ندیم ته او هونډا سیویک نوې گاډي هم ور کړي چې داغه نمبر پلیټ دی تصویر کې تاسو لخکاری 92.70 نمبر پلیټ دی. نو دغه کارنامه نه پس په مسلم لیگ نون والا چې کم ټیک ټاکرز یې دغه ویډیوز جوړي او عمده الزامات لګای چې کې پی کې حکومت ولې ارشد ندیم ته اعلان نه دی کړی یا پی ټی آی ولې ارشد ندیم ته اعلان نه دی کړی. د حواله سره تاسو سره لري په کمنټ کې را سره شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.